د حسن طارق قاتلان دي مونږ ته زر تر زر راکړي او د ایډورډز کالج مخې ته دې پانسي کړي شي چې آینده زما سټوډنټ سره دا قسمه حرکتونه کړي شي. لہذا تاسو ټول متحد اوسئ. دا مونږ د نوشهره پریس کلب مخې ته راغلي یو او دې نه بعد به مونږ شبره چوک ته ځو. تر هغې به مونږ سټرایکونه کوو په روډونو باندې تر کومې چې زما حسن طارق ته انصاف نه میلو شوي. اوس که یو کس وایي چې هغه خو پېښور کې دی او تاسو نوښار کې یئ، سټوډنټانو زمونږ ټول مثال د یو وجود دی او د وجود په یو حصه کې چې هم لغون ته درد راشي نو ټول وجود ورسره په لړزان وي. نن سوی مرض ده چې مونږ خوب نه دی کړی، زمونږ رور زمونږ د وجود حصه بې ګناه قتل کړی شوی دی. هغه ګناه څه وه چې تاسو قتل کړو؟ خو دا ریاست هغه نیوو کې بیا هم ناکامه دی. غټې غټې دعوې کوي چې مونږ دا وکړو تاسو دپاره سټوډنټانو لپاره مونږ دا وکړو. لہذا دی سم نه دي کړي. مونږ ته صرف د حسن قاتلان راکړي، مونږ به تر هغې پورې مظاهرې کوو، هر څه به کوو، پرامن به اوسو، خو مونږ ته به حسن طارق ملزمان راکوئ، د هغه مجرمان به مونږ ته راکوئ، هغه قاتلان به مونږ ته پیدا کوئ. پرون اے سی صاحب وه که څوک وه یو لیډیز وه ایډورډز کالج ته تللې وه، اول ته سټوډنټانو ته وایي چې مونږ ورته نوافل کړي دي حسن طارق ته او تاسو هم ورته نوافل وکئ. آیا ریاست به صرف مونږ دپاره نفلونه کوي؟ زمونږ د حسن طارق بدل بنالي. مونږ ته په مونږ به صرف د شهادت لیبل لګئ. مونږ ته شهادت د لیبلو ضرورت نشته. مونږ ته به د هغه حساب مونږ ته راکوي چې ته زمونږ ستا په ریاست کې قتل وکړی شو نو تا نه به زه حساب غواړم. مونږ ته نه شهادت لیبل په مونږ لګوئ، مونږ ته مو نفلونه کوئ. نفلونه نور خلک شته دي مونږ ته به وکړي. د ریاست دا ذمهواري نه ده چې دې نفلونه کوي مونږ ته. نو د هغې دا بیان هم مونږ مذمت کوو په سختو ټکو کې او راتلونکي وخت کې تاسو متحد اوسئ. د حسن طارق تر کومې مونږ بدل یا مونږ ته مجرمان نه راکړي تر هغې به مونږ په روډونو یو. بل ګرانو ملګرو که دا قتل چا کړی خو دا به هم یو ځوان وي که نه، دا به مونږ وګوره مونږ سټوډنټان یو، مونږ به ډېر ژور سوچ لرو. دا قتل چا کړی بهر نه خو څوک نه دی راغلی، خو داسې یو ځوان به کړي که نه. نو مونږ ته پکار دي چې مونږ د صوبې ګوره زمونږ صوبه کې خوشحالي نشته، لوږه ده پکې، ګراني ده پکې، بدامني ده پکې. نو مونږ ته پکار دي د صوبې په وسایلو هم ورسره خبره وکړو چې زمونږ د صوبې وسایل مونږ ته ولې نه میلاویږي چې بدامني ده او خلک نوجوانان پکې مجبوره شو چې قتل عام کوي، خلک قتلوي ل 100 روپو دپاره اور د 40 روپو دپاره زما حسن قتل کړی شو. نو څه وجه وه؟ وجه دا وه چې دلته کې بدامني ده، ګراني ده یو. نو لہذا نوجوانانو تاسو ته زه وایم چې د صوبې په وسایلو دا زمونږ وسایل دي، په دې خبره وکړئ. بجلي زما د صوبې ده، د اوبو نه جوړېږي په 1 روپۍ باندې، بیا اسلام آباد ته ځي، اسلام آباد یې په ما باندې په 80 روپۍ خرڅوي. دغه شان ګیس زما د صوبې دی. دغه شان نور مادي وسایل چې وګورئ، ماربل شو یا کافر، دا ټول چې وګورئ دا ټول زما د صوبې دي، خو اختیار یې مونږ سره نشته دی. دا ریاست خپله ډیډلاین څه ورکوئ؟ ډیډلاین مونږ د منګل ورځ ورکوو چې تر هغې پورې د ملزمان مونږ ته راکړي شي. ادروایز مونږ به بیا شبره چوک بندوو، مردان کې به هم سټرایک کېږي، هر ځای کې به دا سټرایکونه کېږي. نو په دې ته پکار دي چې مونږ ته د قاتلان زر تا زره ګرفتار کړي شي او کړي ناکړي سزا یې ورکړي شي. مونږ خو دا مطالبه کوو چې د ایډورډز کالج مخې ته دې پانسي کړي شي چې آینده زما سټوډنټ سره داسې زیاتي ونه شي. We want justice! We want justice! We want justice! We want justice! غواړو غواړو امن غواړو غواړو امن غواړو غواړو امن غواړو. په نن احتجاج کې تاسو سره د نوښار کم کالجونه والي شرکت؟ د نوښار د کنډرو کالج دی، د پوسټ ګریجویټ کالج سټوډنټان دي، سبا د مردان کالج والا، پنجاب کالج والا چې کوم دي هغه هم د پیر پر ورځ سټرایک کې کال ورکړی دی. دا مونږ صرف پریس کلب مخې ته رالو، دې نه پس بیا مونږ سره متحد دا طلبه محاذ یو سینیر نایب صدر په حیثیت په مونږ روزو او دلته کې به شبره چوک بندو. تر هغې به بندو چې تر کومې مونږ ته اے سی ډي سی مونږ ته دغه نه راکړي چې دا به مونږ په دې ورځ به تاله مونږ مجرمان درکړو. 24 غنټې ټایم ورکړو، خو لا اوسه پورې هغې قاتلان ګیر نه کړو. نو لہذا په دې زر تر زر کاروایي وکړي شي او دا ملزمان دې مونږ ته زر تر زره ګرفتار کړي شي چې آینده داسې څوک حرکت ونه کړي.